بسم الله الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق. نن به د حمل د رکاولو په باره کې چې دی هغه یو څو خبرې کوو چې آیا په اسلام کې د دې جایزوالی شته او که نشته، او که شته نو تر کمې حدې پورې شته. نو یاد ولرئ که څوک د دې وجې نه حمل او بچیدانه بعضې خلک داسې کوي چې هغه بلکل د زنانه بچیدانه هغه ختمه کړي، رحم بلکل چې هغه ختم کړي چې دا نور بچي نه راوړي. نو دغه په شریعت کې بلکل ناروا دي، دې لپاره هېڅ ثبوت نشته. دویم که نارینه مرد هغه خپل دا رګونه مګونه کټ کړي او ځان خسي کړي چې نور د هغه شهوت نه وي، نو دغې دپاره هم په اسلام کې هېڅ هغه جایزوالی او ثبوت نشته، دا هم بلکل ناروا دي. دریم که سړی بچي هغه رکاوي د دې دپاره چې زما بچو ته به بیا د روټۍ څه کېږي، او دا خو زما تنخواه لږه ده، زما پیسې لږې دي، دومره آمدن نشته، نو بیا به د ده څه کېږي، د رزق به د ده څه کېږي. د دغې د وجې نه بچي نه راوړل او رحم چې دی هغه بندول او بچیدانه ختمول دا هم بلکل ناروا دي او ناجایز دي. ځکه قرآن کریم کې سورة البنی اسرائیل کې 15 سپاره آیات نمبر 31 کې الله تبارک وتعالی فرمایي ولا تقتلوا، تاسو مه وژنئ، مه قتلوئ اولادکم خپل بچي خشیة املاق، د وجې د ولږې نه چې دوی به د ولږې د لاسه خراب شي. نحنو مونږه الله جل جلاله فرمایي مونږه نرزقهم رزق درکو، رزق ورکو هغوی ته و ایاکم او خاص تاسو ته. الله جل جلاله فرمایي چې موږ تاسو له هم رزق درکو. او د ماشوم چې کله د مور په خېټه کې، نو الله جل جلاله تاسو ګورئ څومره ښکلی بندوبست ورله د رزق کړی، بیا چې کله پیدا شي دنیا ته راشي نو الله جل جلاله له د مور په سینو کې هغه چې د شودو پی پیدا کړی وي. نو د دغې وجې نه ماشومان قتلول دا خو بلکل ظلم دی او نه دی پکار. په دنیا کې عجیبه غوندې کې ګورئ بعضې ډېر خلک وي که نه، وادونه یې کړي 15 کاله 10 کاله 15 کاله شوي وي، بلکل بچي نه، نه نارینه او نه زنانه، هېڅ هم نه، په بچو پسې ړانده شي او دا وایي خدای پاکه موږ له بچي راکوي، علاجونه کوي او وظیفې کوي او غواړي بس بچي نه په بچو پسې ړانده شي. او بل طرف ته داسې خلک هم په دنیا کې چې هغه بچي نه راوړل چې هغه خوښوي چې نور بچي زما نه وي، نور زیات بچي وي نه وي او لږ وي، نو دغه نظریه هم ټیک نه ده، دغه هم د غیر مسلمو نظریه ده. بچي دو یا چې 2 بچي هغه ښه دي، نه بچي ښه ډېر راوړئ، الله جل جلاله به والا د رزق بندوبست چې د هغه کې د هر انسان رزق الله جل جلاله د مور په خېټه کې لیکلی چې د به څه میلاویږي څه به نه میلاویږي، څومره رزق به دی په دنیا کې خوري او بیا به آخرت ته ځي. او بله ده چې آیا د دې دپاره یو څو صورتونه هغه شته، خو مطلق یې ګورئ دا جایز نه دي چې سړی دا بچو د راتلو مسو بندي چې د هغه وکړي او بچي نور نه راوړي. خو یو څو طریقې چې د هغه شته دی چې یاره په دغې طریقه باندې سړی بچي لکوټي په مزه. مطلب دا دی که یو ماشوم شوی هغه بلکل ماشوم وي، نو کوئی بل بچی پرله پسې راځي نو د ماشوم په صحت باندې اثر پرې باسي، نو بیا خیر دی د هغې دپاره داسې طریقه استعمال کړي چې یا خو عزل وکړي. عزل مطلب دا دی چې کله دواړه صحبت کوي، ښځه خاوند چې د هغه صحبت کوي، بستري کوي او بلکل عین ټایم چې کله د منۍ اخراج کېږي نو په دغې ټایم کې چې دی د عزل وکړي، یعنې خپل هغه مني او اوبه هغه بهر چې د هغه توی کړي او دننه چې د هغه اوبه لاړې نه شي. نو دغه یو طریقه هم ده. بله دا چې سړی د کنډوم واچوي، کنډوم واچوي، اوبه په هغه کنډوم کې پاتې شي او دغه خو هم وشي. نو دغه یو طریقه هم ده. او بله طریقه چې د هغه دا ده چې څوک بعضې زنانه هغه ستنې منې وایي او دوايانې موایانې خوري، نو دغه ټول صورتونه چې دغه 3 واړه صورتونه چې دي دا سخت دغه په د وخت کې په عذر په بنیاد باندې چې هر بل ماشوم باندې اثر پرې باسلی کېږي، یا د زنانه بیماره ده که د مرګ خطر پکې ده، که دا بچي راوړي نو دا خرابېږي. یو کامل ډاکټر چې دی هغه ورته مسلمان ډاکټر ورته دا لیکلي چې نور بچي ته مه راوړه، لږ صبر وکړه، وقفه پکې وکړه، نو د هغې په بنیاد باندې یا ماشوم بلکل وړوکی د هغه په صحت باندې اثر پرې باسلی کېږي، نو په دغې بنیاد باندې که دغه کار دی وکړي چې عزل وکړي او باندې چې دغه بار دغه کړي یا ګولۍ مولۍ استعمال وکړي یا کنډوم استعمال وکړي نو هغه بیا خیر دی، خو دا مطلق بیا هم جایز نه دی. او
نو دغه د عزل په بنیاد باندې د منصوبه بندۍ په بنیاد باندې یو څو خبرې وي چې هغه مونږ عرض کړي. ان شاء الله تعالی د بل یو اهمه مسله وي د هغې په باره کې به بیا بل ویډیو جوړه کړو.